ګران کتونکو السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری وارث خان مومند او تاسو ګورئ سماج نیوز. ګران کتونکو دا وخت زموږ سره په سټوډیو کې موجود دي د آل پښتونخوا ګوډز ټرانسپورټ اینڈ آډا فیډریشن چیرمن حاجی لیاقت خان او جنرال سیکرټري حاجی سکندر خان زموږ سره موجود دي. څنګه تاسو ته پته ده پرون چې په کراچۍ کې کومه یو واقعه شوې وه د زموږ د پښتنو ډریورانو لورو سره چې د FWO اهلکارو د لاسه هغوی شهیدان شوي دي. نو په دغه اړه باندې مننه موږ د دوی سره خبرې اترې کوو، ګورو چې دوی څه وایي. موږ سره اوسئ، یعنې سماج نیوز سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چیرمن صاحب تاسو نه اول پوښتنه کوم دا راته په کراچۍ په سوپر هایوې باندې د FWO اهلکارو د وجې چې زمونږ کوم پښتانه وروڼه بې ګناه شهیدان شوي دي، دغې حوالې سره تاسو څه وایئ؟ موږ د دې حوالې سره دا وایو چې زه د KPK ګوډ ټرانسپورټ فیډریشن صوبایي چیرمن یم. په هغه حیثیت باندې چې کوم دی نو لکه زه دا خبره کوم چې د FWO چې دی نو دا د پوج یو شاخ دی چې دی د کنسټرکشن کار کو مخکې وې روډونه جوړول د سوات ته موټروی دی جوړه کړه او اوس چې دی نو لکه په هغه سوات په موټروی کې چې دی نو لکه دلته د مردان زیاتر پمپونه چې کم دی نو دا مطلب د دې سوات موټروی چې کم دی نو د دې په وجه باندې چې دی نو لکه نن هم په عدالتونو کې لګیا دي او مطلب کیسونه کوي، ټیکادارانو ته پیسې وړي دي او دې FWO چې کم دی نو هیڅ مرسته چې دی نو د دې د پمپونو والا سره ونه کړه او د سوات موټروی جوړه شوه، خو پمپونو والا چې کم دی نو انتهایي مطلب دا دی په کرس کې لاړه او هغې ډېر چې کم دی نو خساره وکړه په دې کې. دا FWO چې کم دی نو دی د وفاقي حکومت سره چې دی د NHA سره او د موصلاتو نه چې کم دی نو دی نن سبا د ټول پلازې ټیکه اخیستې ده. حالانکې دا ټول پلازه چې کم دی نو دا یو غیر قانوني عمل دی چې د ګاډو نه یېږي، ځکه چې موږ ټوکن ټکس ورکوو د دې د اخیستو هېڅ قسمه څه جواز نشته. خو چونکې موږ ته چې دی نو لکه دا ریکویسټ شوی و چې په موټروی باندې ډېرې زیاتې پیسې ولګېدې، موږ په خساره کې یو، نو که تاسو ټرانسپورټ سره محب وطن یې نو تاسو مطلب دا دی د ټول پلازې ته غاړه کېدی د یو کال دپاره، دا د یو کال دپاره شروع موږ ملک سره چې کم دی نو وفاداري کوله نو موږ د یو کال دپاره غاړه ایښې وه. نن چې کم دی نو د هغې دغه اصیله چې کم دی نو دا ده چې د 2005 نه والې نن 2019 دی، دا مسلسل دا دومره وخت چې کم دی نو واخیستې او د افسوس خبره دا ده چې سالانه په دې کې دي اضافه هم کوي او د دې قانوني هېڅ دغه چې کم دی نو پوزیشن نشته. که چېرې دې پوزیشن قانوني وي نو دې موږ ته چې کم دی نو مطلب قانوني پوزیشن ثابت کړي، موږ ولې دغه ورکوو چیلنج ورکوو چې دې وکړو. دا خو زموږ همدردي ده چې ټرانسپورټ دومره محب وطن دی چې دې سره په هر وخت کې مطلب په هر قسم ټکس کې چې کم دی نو لاس کوي او د هغې سیله چې کم دی نو نن دا ده چې FWO والا چې کم دی نو رینجر ورسره ولاړ دی او رینجر چې دی نو چې کم خلک مطلب دا د معاشیت له تقویت ورکوي په هغې باندې ډادې وکړه او هغې ووجلو. نو زموږ د حکومت وخت نه د چیف جسټس نه د آرمي چیف نه او د عدلیې چیف نه چې کم دی نو لکه دا زمونږ مطالبه ده چې دې غمزده کورنۍ سره د چې کم دی نو مطلب هر قسم مالی امداد وکړي او د دې خلاف چې مطلب چا دا ډډې کړي دي لري چې کم دی نو په دې د FIR وشي او که په دې کې جرنل ملوث دی او که په دې کې کارنل ملوث دی نو موږ مطالبه کوو چې باید دې چې کم دی نو کټارۍ ته راوستي شي او دته چې کم دی نو سزا ووري شي. جنرال سیکرټري صاحب تاسو راته دا ووایئ دا کوم زموږ ډریوران وروڼه کوم پښتانه چې په کراچۍ کې د FWO د اهلکارو د وجې کوم شهیدان شوي دي، د دې مین وجوهات څه دي، مطلب څه وجې کېدی شي، د حوالې سره تاسو څه وایئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. پهله خو زه د سما ټي وي ډېر زیاته شکریه ادا کوم چې هغوی راغله موږ له ټیم راکړو. د دې مین خبره چې کومه ده نو هغه د موټروی سره ده او د NHA سره ده. په دې باندې چې کوم دی نو موږ موټروی سره او NHA سره څو پیرې چې په دې باندې میټینګ وشو او هغې سره زموږ خبرې اترې شوې. د 2000 نه چې کوم دی نو دا سیز را روان دی نو اوس 2019 دی، خو آیا په دې باندې حکومت هېڅ قسم نه چې کوم دی نو څه قانون سازي ونه کړه. دا د کرپشن یو لار ده، د کرپشن یو سایډ دی دا حکومت وخت ته. دا په دې باندې چې کوم دی نو ډېر غټ کرپشن روان دی، خاص کر د موټروی پولیس چې کوم دی زموږ نن د نیشنل هایوې د موټروی جوړه شوې تاسو وګورئ 20 کاله وشوه پای باندې ګاډي ځي خو هغه کې نه ناسته. په نیشنل هایوې باندې چې کوم ټرافیک روان دی نو د هغې دپاره چې کوم دی نو دوی په وزنونو کې کټګري شوې چې دی به دا وزن دی به دا وزن دی به دا په هغه وزن باندې مکمل موږ دوی سره چې کوم دی نو متفق وو. خو لهذا هغه وزن چې کوم دی هغه حکومت نه غواړي.
په 45 ټن کم په ګاډي روان دي په 50 ټن کم په ګاډي روان دي د حکومت رټ خدا چې حکومت رټ څوک چیلنج کولی شي موږ څوک یو چېرې هم د حکومت رټ څوک چیلنج نه کوي خو آیا چې حکومت صحیح طریقې سره کار کوي په دې کې چې کوم دی نو د NHA چیرمن چې نوم یې تاشفین دی مراد سعید صاحب کېنولی دی ښه پوهې دی پې چېرې څنګه ناست دی د مواصلاتو ښه پوهې دی چېرې څنګه کېنولی دی څنګه راغلی او په کومه طریقه باندې ناست دی بیا چې کوم دی نو د موټروی IG دی DIG دی SSP ګان دي هغې ته لږ باقاعده خپله پته چېرې دوی څه آینه ده موږ څه کوو نن چې د نیشنل هایوې څومره تبعي ده د هغې ذمهوار موټروی پولیس دي موږ سره ریکارډ دی موږ سره ویډیوګانې دي که څوک هم چېرې دا دی الزام نه کوي نو موږ هم ورو والله له به جواب ورکوو قطعا دا الزام نه دی په هغې کې د موټروی پولیس چې کوم دی نو مکمل په دغه کرپشن کې ملوث دی ورپسې دویم چې کوم دی نو مواصلات پسې مکمل چې کوم دی نو ملوث دی بیا ورپسې چې کوم دی نو ویټ سټیشنو باندې دی چې کوم کسان ناست دي راځئ هغې باندې به ځو په هغې باندې به ودرېږو که چېرې په هغې باندې کرپشن نه کېږي نو موږ به د حکومت وقت نو د مواصلاتو نو موږ معافي غواړو 4000 او 5000 روپۍ پی ګاډي چې کوم دی نو دا دی علي ګاډي موټروی نه وروسته چې کوم دی نو دی سیټ ته ودرېږي او بیا د هغې پرایویټ کسان ورشي پرایویټ کسان چې ورشي هغه کسان چې کوم دی نو هغې سره مکمه وکړي پیسې ته نه والي دی سره یو رسید پروت وي په هغه رسید هم موږ نیولي هم موږ سره دی چې په کومه باندې پیسې انټري کوي نمبر انټري کوي هم موږ د دی نه نیولي په سنجانیا کانټه کې باقاعده IGP ته مو وښولو DIG ګان ته مو وښولو SSP ګان ته مو وښولو خو هېڅ قسم نه لار ولې چې کم از کم لکونه روپۍ چې کوم دي نو هغې ته روانې دي زه د مواصلاتو تاسو ته چیلنج ورکوم مراد سعید ته چې راځه ته ما سره کښېنه چې د مواصلاتو څومره آمدن دی د مواصلاتو د آمدن موږ ته پته موږ ټرانسپورټونه موږ د ملک په ګوټ کې ګرځو موږ چې کوم دی نو د ملک خیرخوا یو د هر یو څیز موږ ته د ملک پته چې دلته څونه آمدن دی او دلته کې څونه آمدن دی مراد سعید لاسې ښیي NHA سره سوال نه پیدا کېږي چې NHA سره لاسې راشي سوال نه پیدا کېږي دا په کومه کانټه باندې چې نن مړی وشوه په سوپر هایوې باندې په دغه باندې چې کوم دی نو 1100 روپۍ پی ګاډي علي او کم از کم په 24 غنټو کې په هغې باندې چې کوم غټ هیوي ټریفک دی نو 80 نه 90,000 ګاډي وردننه کېږي ان اوټ کېږي کراچۍ ته دغه ته په 1100 کې زره ورکړه د ورځې په اربونو روپۍ چې کوم دی نو دا جمع کېږي داسې چې کوم دی نو زمونږ د راوي ټول پلازه ده 25 ټول پلازې دي زه دوی له چیلنج ورکوم چیلنج دوی له ورکوم چې دوی ته ټیکهدار د منځه وباسي او په دوی د ATM د پیسې ولګوي په دې ټول پلازو باندې ګورو چې دې څونه انکم دی دا غونډه چې کوم دی نو دا د وزیر اعظم نه والې تر د لاندې د مواصلاتو چپړاسي پورې ادناکه سوره چې کوم دی نو دا پیسې د کرپشن نه ضایع کېږي او څه دوی وایي چېرې موږ په کرپشن فری پاکستان جوړو زما د په ذات د خدای قسم که دوی په 100 کاله کې کرپشن فری پاکستان جوړ کړي چېرې مې نشي جوړولی څنګه به جوړوي دا په خپله په کرپشن کې ملوث دي نو هر یو ټول پلازې نه چې کوم دی نو دی د ورځې 3 لک او 4 لک روپۍ دی علي دا یاشو دپاره د هر ټول پلازې نه دا پیسه د صحیح طریقې سره مواصلات ته جمع شي نو زموږ په ملک کې بل ټیکس سره ضرورت نشته د سره د ضرورت نشته کني نو دوی د ماله ټیم راکړي کینو په دې باندې کاونټینګ وکړي چې څنګه لاسیس دي په موټر مواصلاتو سره د موټروی پولیس دي ملک ته نه هېڅ قسم له پیدا نشته ټوله غونډهګردي چې څومره جوړه کړې ده موټروی پولیس جوړه کړې ده بقایا موږ چې کوم دی نو خپل ټول پلازو سره دغه یو ATM ټول پلازې دي هغه کس ته ملاویږي چې کم فایلر وي کم ټیکس ورکوي کم حکومت ته ټیکس جمع کوي چیرمن صاحب تاسو راته دا ووایئ د 2002 نه چې کوم د اوورلوډینګ دا سلسله سټارټ شوې وه تاسو د خپل چې کومه دی عهدهدارۍ او ذمهدارۍ په وجه باندې تاسو د دې دپاره څه کړي ستا د دې سوال خو ډېره مننه ځکه چې په دې باندې موږ په 2005 کې چې دی نو هړتال کړو په 2008 کې چې دی نو په دې بیا هړتال وشو روډ بند شو بیا موږ سره چې دی نو NHA چې کېناسته د هغې وخت چې کوم دی نو ممبر اپریشن چې دی ظفر ګوندل صاحب او هغه موږ سره چې کوم دی نو لکه میټینګونه په دې باندې وکړو او د هغې میټینګونو په سلسله کې چې دی نو په 2009 کې چې دی نو دا NHA چې کوم دی نو په هایویز باندې چې کوم دی نو په 33.94 میټن باندې چې کوم دی مطلب دا 15% ودن یې ورسره میلاو کړی و د هغې نه 33.94 او داسې مختلف کټګري سره ودن راغلی و چې په دې موږ سره باقاعده چې کوم دی نو مطلب دا دی لکه دا واده خیر کړی و دا چې کوم دی په دې باندې ټول نو پراسس برابر شي صرف دا چې دی نو د اسمبلۍ نه پاس کېدلو او موږ ته یې ووایي چې وایي موږ له چې دی نو دغه راکړئ لکه تاسو ټول مه دا دی موږ له یو 2 نمایندګان راکړئ د هغه وخت چې کله دوی موږ سره دغه وکړو نو په دې کې یو ټیکهدار راغی
او د ټولینګ ټیکادارو چې هغه مطلب داري دی سره هر سراز باز د نن او جنگول مطلب هغه مسالې په دې باندې پرې خو دا او مطلب داري کانټي چې کم دینو دوباره سورو کړو په هغه باندې چې کم دینو د کرپشن یو ذریعہ چې دینو د 500 والے د 1000 پورې چې کم دینو کرپشن کېده د افسوس خبره خدا ده چې مونږ ډېرې پیری مطلب داري ان چې چیرمن سره پدې ډېرې پیریم د ان چې د چیرمن سره چې دینو لکه پدې کې میټینګونه وکړو او هغه ته مو چې جرمانه چې دینو دا د مسلې نه ده دی له یو قانون سازي چې کم دینو لکه مستقل بنیاد باندې وکړه چې مطلب ترانسپورټران چې کم دینو مطلب خپل لوډینګ د قانون مطابق لوډ کوي او دا دغه تاسو ول یو طرف ته چې کم دینو د ورلوډ ترغیب ورکوي چې به ورلوډ را ده کار څومره لوډ تا مطلب راواچو مطلب دلته کې جرمانه ورکوه او ځا او پرایویټ کسان نه پکینولې چې دا غي موږ سره ویډیوګان دي او غریم کینولې دي هغه د ځان په پرایویټ طریقه باندې پیسې دی او تاسو ته وایي وای دا غاډي پرې ده نو دا خو د نظام د ټکیدو طریقه نه ده طریقه خدا دا چې بای ته د قانون نه چې کم دی چې موږ د ډیر وخت نه لګیایو چې اوس په 2019 پښپګم کې بیا دای شو چې تشوی دا په 2013 کې هم په دې باندې مړ شو او موږ ته هغه وخت نو چې بای دې کې قانون سازي کړ اوس په 2019 کې چې کم دی نو په دې دوباره بیا درې کسان شهیدان چې اوس په کې چې دینو زخمیان دي دی به تر کومه پورې تاسو له موږ مخکې چې کم دی نو د دې خبرې اطلاع درکړې و چې بای دا تاسو بیا غي طرف ته بوتله غواړي چې دا کار مړ شروع کړو مکه مخلو چې کوم په 2013 کې کړیو نو اخر تر کومه پورې به کم دی د چې ترانسپورت سره چې کم دی نو پښتانه وابسته دي دا سخت کار چې کوم دی دا ډیر سخت کار دی دا د شپې مدلم دی دا ټول چې کوي پښتانه کوي او پښتانه به تر کومه پورې تاسو په دې سيزونو باندې وځنه ولې تاسو چې دینو قانون سازي چې دینو مطلب دا نه کوي 15% وزن دی په دې باندې تاجرم خوشاله دي انډستری په خوشاله ده ترانسپورت هم په خوشاله دي تاسو دومره نه کوي چې ملي د خپل لالچ ته فارم د ټولینګ نه پیسې واغشتي او پای کوټ کې چې کم دینو د یونین په مفاد پرست ټوله باندې چې کم دینو تاسو کې شروع کو سټیم راغستې د کدا د مسلې نه دي د مسلې دا دی چې زمونږ وزیر موصلات چې کم دینو دا مطلب دا نوې سړی دی او دی په دې خبره نه پوښتنه او دی غلط کړي نه چې چیرمن د موصلاتو چې کم دینو سیکریټری صاحب مطلب دا غلط ک او مالې د دنیا چې کم دینو هغه کار واغسته چې دا نه کولو کارو دی ته واغسته نو مونږه وزیر اعظم ته وایو چې د تبدیلی نه کوي چې کم دینو شروع شي تا اورې د کنه اوس دا لګیا دي مطلب دا عوام چې کم دینو لکه ټیکس والا عوام چې کم مالې تعالی معیشت له تقویت درکې هغه چې کم دینو مړ کړو سیکریټری صاحب په اخره کې تاسو نه پښتن لرم دا راته د موټروي پولیس نه تاسو ډرایورانو لون ته څه مشکلات دي په 35 ټن کې هم چالان ورکړي په 40 ټن کې هم چالان ورکړي په 45 ټن کې هم چالان ورکړي او 5 ټن کې او په 15 ټن کې هم چالان ورکړي دا چالان خو اي سوال نه پیدا کیږي اي خپل چالان چې کوم نه مات کی دا خو دغه چې کوم نه یو عادت دی دا خو دغه کوم نه یو روټین دی یو رولز دی چې غیر روان کړي دا خاص کر په نشنل هایوی باندې د موټر کوم فورس نو اي گزاره کوي او د نشنل هایوی چې کوم فورس نو دی بالکل موټر برباد کړ به کې موټر چې کوم نه اي کسان د موټر ډوډۍ چې پکې خلکو دی چې کوم نه په هر طریقه باندې دی فاین زنګا چې کوم نه اکثر ډرایوران اکسیډنټ وشي په ګڼټو اي په روډ باندې پراته وي په ګڼټو پراته وي سو کې تاسو نه کوي زخمیان پکې پراته وي سو کې تاسو نه کوي پروس کال څنګه یو غاړه دی نوکر حکیم آباد سره وګورېدو بل غاړه پروته روجوا او هغه کسان چې کوم دینو هغه غاړي لاندې راغله او زموږ ورور په سره ما تیر دلته کې کوم دینو دی دوسیو غاړه په کار کې رنځ لري نه هغه یو کړو ته خون نو کسان د غاړي لاندې ګیر دي 7 بجې ګیر شي او 2 بجې ما په خون نه کرین راوستو هغه غاړي چې کوم دینو اماده عین چت 2 بجې مې نه راوسته دې سره صرف د ټیکټ اختیار دی چې ودې ټیکټ ورکړي نو دې سره هیڅ قسم نه کوم دینو د روډ نه سیفټی شته او دې سره د روډ سلام شته بس مکمل کوم دینو په کرپشن کې مولویس دي په کرپشن کې چې کوم دینو لګیا دي د ډي سپین اسپین حواله تر د آی جی پی پورې کوم دینو مکمل په کرپشن کې کوم دینو نن سبا ډوب دي او په کرپشن کې پاکستان باندې پټاپ باندې دي ولې چې هغه موږ سره کوم دینو مکمل ثبوتونه لري موږ سره جی ګران کوتونکو دا د چیرمن صاحب او د جنرال سیکریټری صاحب خبره چې هغه هم تاسو واورېدل خپل خبره هم تاسو ته وړاندې کې غوښتي د بل پروګرام پر خپل کو وارث خان محمد لور کی اجازه الله پامان.